او عربو کې چې کوم لوی بتخانې وي مرکزونه او د هغوی خلکو د بوتانو دغه عربو کافران مشرکان فرمایي هغوی وایي چې کله مونږ په دغه شپه باندې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته راتلو وایي زمونږ مشر بت چې کوم و دا راپرېوت مونږ به بیا نیغ کو هغه به بیا راپرېوتو بیا به مودرو بیا به راپرېوتو په دې کې یو کس وي چې نن شپه څه ناشنا غونده کې کار شوی دی خو چې څه چل نه شوي عبدالمطلب دی فرمایي چې زه راغلمه کور ته د دې حالات نفس چې کعبه مبارکې د حالات مې ولیدو نیغ کور ته ورغلم د حضرت عبدالله د زوی کور ما ته خو پته وه ما وی چې څه چل شوی چې دا ماشوم پیدا شو حضرت حلیمه آمینه مور بی فرمایي چې د ماشوم پیدا کېدو کې چې کم درد دی دغه درد ما ته نه محسوسېده دا د نبی علیه الصلاة والسلام برکات او یو ناشنا حالات دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله پیدا شو نو ګوته یو چته کړی و اسمان ته او ما یو رڼا ولیده چې رڼا خوره شوه او په فارس او په کسرا باندې په شام باندې خوره شوه او ما د هغه علاقې الله تعالی وښودلې حضرت مطلب عبدالمطلب عرض وکړه دا ماشوم په کپړه کې ونغاړې او مال یې راکړه ماشوم یې نبی علیه الصلاة والسلام یې راواخیسته او ړومبی به د بیت الله شریف طواف هغه ورته نوم کېښودو احمد او حضرت امینه دی فرمایي ما ته چې غیبي اواز وشو ما ته په دې کې وویلی شو چې ته به دله نوم دی محمد